أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وزديدنا الله رب العزة د جنگ احد ذکر کئی وَإِذَا غَدَوْتَ او کله چې سحر وختي وته ته من اهلک د کور والو خپلنا توبوئ المؤمنین زیور کو تا مؤمنانو تا مقاعد زید ناستی للقتال د پار د جنگ کولو د خپل کور نه سحر وختي توته د پاره د دې چې د مؤمنانو سره مشوره وکړي چې جنگ دنه وکړو کلی کې یا بهر ته وځو او چې کله دا فیصله وشو چې جنگ به بهر کو نو بیا مؤمنانو ته د الله پیغمبر زیونه خول چې تاسو په کم ځای باندې ودرېږئ او کېنئ به مقاعد زید ناس یعنی مورچې ته مراد دي مورچه ول اور کولې زید ناستی ورکو د پاره د جنگ یعنی هغه د دې دور د مليانو په شان دي نو چې بس صرف موس کوا او نور چې ده هغه حرکت مکوا نه د پیغمبر کار داو تبلیغ کول jihad کول هجرت کول مؤمنانو ته د قتال ټریننګ ور کول دا ټول کارونه د هغه وَإِذَا یاد کا غدوتا چې سحر وختي وته ته پیغمبر من اهلک د کور والو خپلنا توبوئ المؤمنین زیور کوتا مؤمنانو ته مقاعد مورچې للقتال د پار د جنگ کولو والله الله پاک سمیع خاوریدونکې دی علیم خپو دی اذا همت کله چې قص کړو طائفتان دوړلو منکم استاسنا ان تبشلا چې کمزوري وخی فشل اصل کې عربی کې ویل کېږي د کمزوري او بزدلی تا چونکه دلته ذکر د صحابه کرامو دی نو د دیو جن مونږه هغه الفاظ ویو چې هغه ادبن چې دی هغه استعماليږي نو تفشلا دلته په معنا د کمزوري دا او طائفتان د دوړلو د مراد چې هغه بنو سلمہ او بنو حارثه دا دوړلې وي بنو سلمہ د دې تعلق چې او داغه قبيله خزرج سره وو او بنو حارثه چې وا د دې تعلق د او سره وو او دا دواړه انصارو د مدینه اوسیدونکو وو عبد الله ابن ابی چې کله سازش وکړو او ځان سره کسان واغستل واپس شو د میدان قتال نه نو دغه وخت کې د دوه ډلو بنو سلمہ او بنو حارثه دیم همت بیلله او دیم پشا باندې روان شو لیکن بیا الله به رحم وکړو داغه د سازش نه بچول نو داغه دوه ډلو دا ذکر دی اذا همت کله چې قص کړه او طائفتان دوړلو منکم استاسنا یعنی بنو سلمہ او بنو حارثه ان تفشلا چې کمزوري وخی والله او حال دې چې الله پاک ولیهما مددگار د دې دواړو نو چې د چا مددگار الله نو هغه بیا ولي غبراويږي وعلى الله او الله باندې فليتوکل المؤمنون ځان دی وسپار مؤمنان ولقد نصركم الله او یقینا الله امداد کړي استادو به بدرین په جنگ د بدر کې په جنگ بدر کې وانتم او حال دې چې وای تاسو په جنگ بدر کې ازلتن کمزوري تاسو لوغون ته کې وای کمزوري وای او الله تاسو مدد وکړو نو واستاسو ولی کمزوری خای فتقوا الله انذان بچ کئ د مخالفت الله نه لعلکم د پاره د
تشکرون چې شکر ادا کوي تاسو د الله. اذ یاد کا هوا وخت تقولو چې وی تا پیغمبر للمؤمنین مؤمنانو ته تسلی ورکولا علی یکفیکم ای کافی ندی استاسو د پارا ایومدکم چې امداد وکي استاسو ربکم رب استاسو بثلاثه آلاف پدریو زرو من الملائکه ملائکه باندې 3000 ملائک به الله راولېږي استاسو د امداد د پارا تاسو لګي پروا مکه کوي تاسو منزلین نازل کړي شوی را کوس کړي شوی بلا ولنا ان تصبروا کلک پات شوي تاسو وتتقوا او ځان بچ کو د کمزورینا یعنی یو ځان د کمزوري نه بچ کې او بل د اختلاف نه ویاتوکم او راشد دشمنان تاسو من فورهم پجوش پل کې هاذا چې داده فور اصل کې ویلې کې خټ کې دوتا او فواره تاسو کتلی هغه داسې وببر اولی فواره نو دلته مراد د فور نه چې دا هغه جوش تا وې دي ځکه انتقامی کارروایی وا جنگ بدر کې هغه لوی سرداران چې دا مردار شیو وجل شیو نو هغه انتقامی کارروایی کول او ډېر په جوش کې راغلی نو الله تسلی مؤمنان ته ورکړي ویاتوکم او راشدی تاسو ته من فورهم د جوش بل نه هاذا چې دا دي یعنی دا غوي جوش تا دا غوي هغه کم تیارې چې کړو هغه ته اشاره ده په هاذا سره یوم دې دوکم امداد وو کې استاس ربکم رب استاسو به 5000 فپنزو زرو من الملائکه ملائکونا 5000 ملائک په الله راولېږي استاسو د مدد لپاره دا سره سکم خونه دي مسومین نشان لګول کې مسومین نشان لګول کې د دین د مراد دي د بعض روایتو په مناسبت سره د بعض روایتو په وجه چې ملائک چې کم راغلی او باغوي باندې نخي وي یعنی دا سي داغوي اسونه داغه نخ داغوي نخي یادا داغوي په سرونو باندې چې کم هغه پټکی تړلی او داغه نخي یادارنګ داغوي چې کم لباسو او مصوبین دیمه معنا دادا نشان لګول کې یعنی کم ملائک چې الله را لېږي هغه با په دشمنانو نشان لګای چې دا فلانه کافر دی فلانه ملک چې دی هغه په د باندې گزار کوي او دی به مرداري نو هر یو د ملائکو نه ملک چې دی هغه یو کافر ځان د پاره ټارګټ کړو یا مراد د دین ازاده یوم دې کوم ربکم امداد بوګي استاس اور استاسو به 5000 فپنزو زرو من الملائکه ملائکو مسومین نشان لګون کې وای دا ملائک وما جعله الله او نه دې ګرځول الله پاک دا الا بشرا مگر زیر لکم د پارستاسو دا خو بس د دې د پاره چې تاسو ته الله زیر درکې بشرا اصل کې دا سه زیر ته وای چې هغه د انسان په ظاهر باندې داغه علامات ښکار شي لکه سړی د خوشحالي خبر اوري نو په دې مخ باندې داغه اثرات چې دی هغه راشي وما جعله الله او نه دې ګرځول الله پاک دا الا بشرا لكم مگر زیر د پارستاسو ولتطمئن او د پار د دې چې په اطمینان شي قلوبکم زړه نستاسو او اطمینان چې د هغه زړه د قلب او د زړه سکون ته ویل کېږي نو نستاسو په ظاهري مخ باندې دغه خوشحالي اثرات بم راشي او تاسو زړونه بم مطمئن شي ولتطمئن او د پار د دې چې په اطمینان بشي قلوبکم زړونه تاسو به په دې زیر سرا ومن نصر او حال د دې چې نه د مدد الا من عند الله مگر د طرف د الله نه العزیز چې زور اور ده الحکیم چې حکمتونو والده یعنی امداد خو اصل کې د الله تر طرف نه دی خو انسان ظاهر ته ګوري کنه نو د دې وجه نه الله تعالی بشارت ورکو چې ملائک را لېګم او تاسو مدد پکې فکر مکوئ ليقطع د پار د دې لام د پار د تعلیل دی یعنی دا وجه صدا د صد پار الله مؤمنان ته وي چې تاسو کافر سره وجنګيږئ او د دې ملائکه باندې الله امداد کوي داغه وجه ذکر کوي ليقطع د پار د دې چې پرې کې طرفن یو حصہ من الذين داغه کسانو نه چې کفرو کفر کړي دي
یعنی سکسان به الله د دین هلاک کې تباہ وي کې ختم وي کې او دارنګ د دې کم افرادی قوت چې هغه الله کم کې او یکبتهم یا بذلیل کې دی اصل کې کوته ویل کېږي چې یو سړی راشي او هغه په ذلت سره بیا واپس کړي شي دې ته په عربی کې کوته وایي او یکبتهم یا بذلیل کې دی فینقلبون واپس بشي دی خائبین نا امید کون کې یعنی په دې امید راغلی چې موږ به مسلمانان ختم کو او جنگ به وګټو لیکن الله رب العزت به دې ذلیل کې لیس لکا نشته دې د پارستای پیغمبر من الامر د کار نشه او نشه من الامر د اختیار نه د کار نشه او نشه یعنی ستاسو سره څه اختیار نشته دې پیغمبر رد په خلکو باندې چې هغه پیغمبر ته وایي چې د سره اختیار شته دې او دیم د الله سره په تصرف کې شریک دې لیس لکا نشته دې د پارستای پیغمبر من الامر د اختیار نشه انذر بر او یتوبا یا با الله مهربانی وکي علیهم بدی باندې او يعذبهم یا سزا ورکي اویتا ان فانهم نبشک دی ظالمون ظالمان دي پدغه مشرکین کې بعض خلک داسې چې هغه ایمان قبول کو یتوب علیهم الله وې د توفیق ورکو او مهربانی په وکړه او بعض داسې چې په کفر کې د دنیا نه لاړل او د الله د عذاب مستحق شول او یتوب علیہم یا بمہربانی وکي الله پدی باندې او يعذبهم یا بسزا ورکي دیتا فانهم بشکتی ظالمون ظلم کول کې دي وس اثبات د توحید او رد د شرک ده او مؤمنانو ته تسلی ورکړي چې پاسمان او زمکه کې چې سدي د دې ټولو اختیار د الله سره ده نو غبراويږي ما چې کوم حق تاسو ته رسیدل په دې باندې کلک شي او غالب کیږي په تاسو په دنیا کې ولله او خاص د الله په اختیار کې دي ما هغه صف السماوات چې په اسمانونو کې دي وما او هغه صف الارض چې په ځمکه کې دي یغفر لمن یشاء بخنه کوي چاته چې هغه غواړي ويعذبهم او سزا ورکوي من یشاء چاته چې غواړي والله الله با غفور ډیر بخون کې دے رحیم ډیر رحم کون کې دے سبحانك اللهم